صوابع په تاریخ کې څه حیثیت لري؟ قدرمنو، د پښتونخوا په تاریخ کې د دې عمره زړه خوره موږ سره په د تاریخ په اوراقو کې نشته. موږ سره که موږ وګورو نو په تحریر کې موږ سره دوه قسمه تاریخ دی، یو روایت دی او یو تحریر دی. نو د تحریر په شکل کې د دې ښار د دې کلي چې صوابع ضلع ده نن سبا 2.5 کاله اګاهو 265 قبل مسیح چې کله سایرس دلته راغی، کورش کبیر چې ورته ویلی شي فارس نه، نو په ډومبي ځل دا خوره هغه قبضه کړه او په دې باندې څه د پاسه 2.5 کاله اګاهو د ایران جنډا لهراو شوه. نو دغلته مونږ سره د دې ښار تحریر ملاویږي چې کورش کبیر هغه په خپل کتاب کې په خپل یاداشتو کې دا لیکي چې د اباسین د دریاب پورې هغه دا علاقه فتح کړه، ایران کې شامل شوه. نو هغه لیکي چې په هغه زمانه کې هغه لیکي چې دلته یو ډېر لوی مهذب تهذیب یافته او یو سنتي ښار آباد دی چې په دې ښار کې د چمړې او د کپړې صنعت په عروج دی. کورش کبیر دام تحریر کړی دی چې د دې ښار طبیبان د بابل د طبیبانو نه د لوی پای دي. نو دا تحریر چې کوم دی مونږ سره د کورش کبیر دا ډېر لوی اهمیت لري. مونږ دغلته ویلی شو چې دا کلی هغه چې کله راغی نو دلته ښارونه آباد وو،